مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. یولس سوه اته اویایم نمبر حدیث مبارک دی 1178 نمبر. عن جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ السلام صحابی دے، اللہ دی تراضی شي. جابر سے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما پخپلا د الله د پیغمبر ناوریدلی صلی الله علیه وسلم یقول، پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد فرمایلو، ان فی اللیل لساعتا، یقینا پشپا کی یو گڑی داسې شته، پشپا کی یو گڑی داسې شته، لا یوافقها رجل مسلم، چې نه مخامخ کیږي د دې سره یو مسلمان سړی، یسأل الله تعالی خیرا، چې الله نه غواړي خیر، من امر الدنیا، د دنیا د کار په حق لا، والآخرتی، او د آخرت د کار په حق لا، الا اعطاه ایاه، مگر چې دغه ګړی کې کله الله نه سوالو کی، نو الله پاک ولا خامخا دغه سوال قبلی دا خیر ولا ورکی. وذالک کل لیلة، او دا هر شپه داسې وي، په هر شپه کې یو ګړی داسې شته چې هغې کې کله مسلمان الله پاک نه د دنیا خیر غواړي یا د آخرت خیر غواړي، الله پاک ورله ورکوي. بیا دا ګړی کم ټیم کې ده، په دې په هکله عالمانو بیا مختلف اقوال او خبرې فرمایلی دي. وی نیمه شپه کې ده دا ګړی، نیمه شپه کې، او نور علما فرمایي عالمان چې نه، دا ګړی ټوله شپه کې ده، الله پاک خورا کړې ده، معلومه کړې نه ده، دې دپاره چې مسلمان بنده د دې ګړی په تلاش کې کله د شپې په اول کې عبادت او دعاګانې کوي، کله منځ کې، کله آخر کې. دې سره به د دې مسلمان بنده عبادتونه ډیر شي، چې عبادتونه ډیر شي نو د آخرت او د قبر دپاره به تیاری او سامان ډیر شي. لکه څنګه لیلة القدر الله پاک پټه ساتلې ده، چې د هغې په تلاش کې مسلمانان خواریانې وکړي، محنتونه وکړي. د جمعې د قبلېدو چې کومه ګړی د هغه الله پاک پټه ساتلې ده، هغې کې هم دا غرض دی چې د مسلمانانو نیکۍ، عبادتونه، دعاګانې ډېرې شي. دغه شان هره شپه کې یو ګړی ده، هغې کې سوال قبلیږي. دا ګړی کم ټایم کې ده، دا ساعت کم وخت کې دی، نو دا الله پاک پټ ساتلی دی چې د دې ګړی د دې ساعت په تلاش کې مسلمان بنده د شپې په هره حصه کې کوشش وکړي د دعا د عبادت. دې طریقې سره به د دعاګانې او عبادتونه ډیر شي. الله پاک دې موږ او تاسو ناستو ملګرو له د شپې د عبادت د الله نه د غوښتو د دعاګانو توفیق راکړي. ډېره مؤثره ذریعه ده الله پاک نه د شپې خپل ضرورتونه غوښتل، ډېر اثرناکه ذریعه ده.